بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 279 دی او الدرس الخامس والسبعون 75 درس دی، 75 نمبر درس دی. د دې کتاب د اولې حصې د طریقة العصریه د اولې حصې زموږ سره الحمدلله دا اخیرنی سبق دی. دا اوله حصه د طریقة العصریه پوره شوه او دا زموږ نن تمرین دی. 75 نمبر درس کې به نن موږ تمرین حل کوو. تمرین یعنی مشق. ترجم بالبشتونیتی، د عربی عبارت راکړی دی، وایي د دې تاسو ترجمه وکړئ په پښتو کې. د عربی عبارت پښتو کې ترجمه وکړئ. نو یو حدیث راله راوړی دی، الدعاء مخ العبادت. الدعاء دعا کول، دعا د الله پاک نه غوښتل، مخ العبادت د ټولو عبادتونو مغز دی. مغز انسان که په ټولو اعضاء او جوارح باندې صحیح وي، روغ رمټ وي او دماغ خراب وي کنه، نو موږ هغه ته لیونی وایو. نو هغه په خپل حال باندې نه وي، ګډ وډ کارونه کوي. نو انسان هم کو هر قسمه حج کوي، عمره کوي، زکات ورکوي، فرض منځ کوي، تهجد کوي، نوافل کوي، سنن کوي، دغه شان خیرات، صدقات، زکات ورکوي، نور د ښه کارونه کوي او د الله نه سوال او دعا او خواري او زاری او الله ته منت نه کوي کنه، نو د ده دا عملونه چې دي الله خو به قبول کی، خو ده ته به د زړه سکون نه میلاویږي. ځکه کم سکون چې په دعا غوښتلو کې دی، دومره سکون په بل څه کې نشته دی. نو الدعاء دعا کول، مخ العبادت د عبادت مغز دی. دعا د عبادت مغز دی. الدعاء مخ العبادت. مخ په عربی کې مغز ته وایي، مازغه نه دی. مازغه موږ ورته مازغه وایو، دماغ ورته وایي، دماغ. نو الدعاء مخ العبادت، دعا د عبادت مغز دی. مغز مازغه دی، د عبادت مازغه دی، د عبادت دماغ دی، دماغ. بیراله د قرآن پاک یو دو آیاتونه را کړي دي او بیا پسې اخره کې حدیث نبی علیہ السلام د حدیث نه یو ټوکړه راغستې ده. قال الله تعالی، قال معنا د او فرمایل الله تعالی. قال په اردو کې وایي اس نے کہا، اس نے کہا، هغه اویل اویل. خو چې کله دی نه وروسته د الله جل جلاله نوم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم وي، نو د قال معنا به بیا موږ وایو او فرمایل. قال الله تعالی، الله تعالی او فرمایل، الله تعالی او فرمایل. ادعو، ادعو دا د امر صيغه ده. د دې معنی تاسو دعا وکئ، نی تاسو دعا وغواړئ، نی زمانه. ادعو نی تاسو زمانه دعا وغواړئ، ادعونی ادعو تاسو دعا وغواړئ، نی زمانه. الله پاک فرمای ادعونی تاسو زمانه دعا وغواړئ. استجب، استجبو دا استجبو دا د فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. د دې معنی دا ز قبلوم، ز قبلوم لکم ستاسو. نو ادعونی تاسو مانه دعا غواړئ، استجب لکم زه به ستاسو دعا قبول کم. استجب زه دعا قبلوم، لکم ستاسو. ٹھیک شو؟ نو الله پاک فرمای ادعونی تاسو مانه دعا غواړئ، استجب لکم زه به ستاسو دعا ضرور قبلوم، زه به ستاسو دعا قبلوم. نو دا خو د قرآن د آیات سره ټوکړه وه. بل آیات دی قال الله تعالی، الله تعالی او فرمایل، الله تعالی او فرمایل نبی علیہ السلام ته الله پاک او فرمایل و اذا او کله چې، و اذا او کله چې سألک، سأله سأله یسأل معنا د سوال کول، تپوس کول، او کاف معنا د ستانه. و اذا سألک کله چې ستانه تپوسو کی عبادی زما بندگان، عباد بندگانو ته، او دا آیات دی دا مضافره ده، متکلم واحد متکلم د پر راځي، عبادی زما بندگان، عبادی زما بندگان. و اذا او کله چې سألک ستانه تپوسو کی، سوالو کی عبادی زما بندگان، عندي زما بارکی، عنی زما بارکی، عنی زما بارکی. نو فإنی نو یقینا ز قریب نزدیم. نو تو ورته وایه چې الله پاک قریب دی، نزدې دی. ٹھیک شو؟ و اذا سألک عبادی کله چې زما بندگان تانه تپوسو کې زما عنی زما باره کې، فإنی نو تو ورته وایه فإنی قریب یقینا زه نزدې یم، نزدې.
نو حدیثو کې راځي قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې نحن اقرب الیه من حبل الورید. زه ستاسو د دې شارګ نه دی، شارګ د انسان په بدن کې دا یو شارګ وي چې دا کټ شي انسان مړ شي، د دې شارګ نم تاسو ته الله پاک فرمایي زه زیات نږدې ما. نو الله نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي قرآن پاک کې چې کله زما بندګان ستانه زما باره کې تپوس وکړي نو ته ورته وایه چې فانی قریب، یقینا زه نږدې ما، یعنې الله پاک نږدې دی. اجیبو زه قبلومه، زه قبلومه دعوت الداعی، دعوه معنا ده دعا، او الداعی معنا د دعا کوونکی، د دعا کوونکی دعا قبلوم. اجیبو زه قبلوم دعوت الداعی، داعی چې دی دا د فاعل اسم فاعل صیغه ده، نو دې معنا ده زه دعا قبلوم، زه قبلوم دعوت الداعی د دعا کوونکی دعا، اذا دعانی کله چې مانه دعا وغواړي، کله چې مانه دعا وغواړي. دا دعانی په اصل کې دی دعانی، خدا یا بیا د تخفیف د پاره کټ شي نو صرف دعانی پاتې شي. نو مانه دعا وغواړي، اذا کله چې دعانی مانه دعا وغواړي نو ته الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای کله چې زما بندگان ستانه زما په باره کې تپوس وکړي نو ته ورته وایه چې الله قریب دی، نږدې دی، نږدې دی. اجیبو هغه دعا قبلی، دعوت الداعی د دعا کوونکي دعا هغه قبلی. اجیبو معنا را قبلی دعوت الداعی د دعا کوونکي دعا، اذا دعانی کله چې مانه دعا وغواړي. الله پاک فرمایي اجیبو زه قبلوم، اجیبو زه قبلوم دعوت الداعی د دعا کوونکي دعا، اذا دعانی کله چې مانه دعا وغواړي. ٹھیک شو. نو په دې باندې به امید دی تاسو پوه شوي. بیا حدیث څخه ښکته وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اذا کله چې سألت ته سوال کې، ته دعا کې، فاسأل الله نو الله نه سوال کوه. کلم چې ته سوال کې نو الله نه سوال کوه. اذا سألت فاسأل الله، اذا سألت کله چې ته سوال کې، نو سألت دا د فعل ماضی واحد مذکر حاضر صیغه ده، واحد مذکر حاضر صیغه ده. سألتا نو ته سوال کې، فسأل دا اصل کې اسأل، اسأل د امر صیغه ده، ته سوال وکړه الله د الله نه، فسأل الله نو د الله نه سوال وکړه، فسأل الله نو د الله نه سوال کوه، فسأل الله، فسأل الله. و اذا سألت کله چې ته سوال کې فسأل الله نو د الله نه سوال کوه. نو عزیزانو امید دی په دې درس باندې به تاسو پوه شوي. دا زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې او اخرنۍ سوالو، او دې کې موږ ته د دعا باره کې وفرمایل چې دعا دا د ټول د عبادتو مغز دی، مغز. او بیا الله پاک فرمای ادعونی استجب لکم، ما نه دعا غواړئ زه به ستاسو دعا قبلوم. او بیا الله پاک فرمای نبی علیہ السلام ته په قرآن پاک کې واذا سألک عبادی، کله چې زما بندگان تا نه تپوس کوي عني زما باره کې، نو ته ورته وایه فانی قریب، چې یقینا الله قریب دی، قریب دی. اجیبو زد قبلومه دعوت الداعی د دعا کوونکي دعا، اذا دعانی کله چې ما نه دعا غواړي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سألت کله چې ته سوال کې دعا کې، فاسأل الله نو د الله نه سوال کوه، د الله نه دعا غواړه. نو دا زموږ د اخري درسو د طریقة العصریه د اولې حصې. نو زمونږ د استادانو دا طریقه ده کلم چې کتاب ختم کی نو د هغې نه پس دعا ضرور کوي. نو راځئ موږ ته د دعا باره کې اخري احادیث او د قرآن آیتونه مو فرمایل. اوس په انشاءالله موږ دعا غواړو، او هغه دعا کې د ځان دپاره، د خپلو استادانو دپاره، د مور پلار دپاره، رونو خویندو دپاره، بچو دپاره، د رشته دارانو دپاره، د ټول امت مسلمه دپاره، او خصوصا زما د شیخ ادریس شهید رحمه الله د پاره، او دغه شانتې د فلسطین د مسلمانانو د پاره، د کشمیر د مسلمانانو د پاره، کوم ځای کې چې مسلمانان په مشکلاتو کې دي، پریشانۍ کې دي، د هغې د پاره دعا کوو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین محمد وعلى آله واصحابه واهل بیته وذریاته اجمعین. یا الله یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. موږ دا کوم کتاب ختم کو، خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. خدای
خدای پاک دې کې رانه کمی کوتاهیانې شوي ته راته معافي وکړي د دې په ذریعې سره موږ ته قرآن او حدیث او فقه راته اسانه کړي خدایه د قرآن او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم او د جنتیانو ژبه عربي دا هم راته د دې کتاب په برکت سره اسانه کړي او خدای زموږ دا محنت او دا خواري او دا کم طلباو چې د دې نه استفاده وکړه د خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي خدای زموږ استادانو ته د دې ثوابونه ورورسې زموږ شیخ ادریس شهید رحمه الله او نور څومره زموږ استادان شهیدان وفات شوي دي یا کم حیات دي خدای د دې ثوابونه هغې ته د هغې عملنامو کې مولي کړي او خدای زموږ د شیخ ادریس شهید رحمه الله درجات په خپل دربار عالیه کې ډېر بلند کړي موږ ته پته ده چې شهادت لوی مقام دې ورکړی او ټول عمر قال الله قال رسول ویلی دی خدای هغه تا قبول کړی دی د هغه عمل تا قبول کړي دي خدای د هغه د برکته زمونږ ګناهونه معاف کړي د هغه د برکته زمونږ اعمال هم خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي او خدای د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په توفیل باندې ټول امت مسلمه باندې رحم وفرمای خدای زمونږ څونه ناظرین دي او څومره دا موجود ملګري دي د دې مشکلات آسان کړي خدای پریشانیان حل کړي او څونه قرضداران دي خدای قرضونه د خپل خزانو نه ادا کړي او کوم خدای چا د چا پیسې نیولي دي او نه ورکوي خدای د هغې په زړونو کې هم رحم واچي دوی ته خپلې پیسې ورکړي قرضونه ورکړي خدای څونه مسلمانان پریشان حاله دي پریشانۍ ختمې کړي څونه بیماران دي نارینه زنانه زموږ درس اوري څومره کلي علاقه کې دي څومره مسلمانان په هسپتالونو کې دي چېرته کې هم دي خدایه د خپلې خولې لاړې ورله د شفا ذریعه وګرځې او خدای شفا کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي او یا الله زموږ د مسلمانانو حفاظت وفرمای زموږ د علماو حفاظت وفرمای زموږ د خانقاګانو حفاظت وفرمای زموږ د مدارسو حفاظت وفرمای زموږ د مجاهدینو حفاظت وفرمای خدایا زموږ د مبلغینو حفاظت وفرمای مراکزو حفاظت وفرمای د طلباو حفاظت وفرمای طالباتو حفاظت وفرمای زموږ د مدارسو حافظ او ناظر شي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي موږ نه څونه کمې کوتاهیانې شوي خدایا په عباداتو کې شوي وي خدایا داسې معاملاتو کې شوي وي په درس تدریس کې شوي خدایا دا ټول کمیانې راته معاف کړي او خدای موږ دینداره جوړ کړي په زړونو کې هم د دین محبت واچي د بېدینۍ د محبت هم د زړونو نه وباسي خدای دیندار صالحان نیکان متقیان پرهیزګار هم کړي او خدای د خپل د ځمکو د اسمانونو د رحمتونو برکتونو خوشحالیانو عزتونو دروازې را باندې کولو کړي خدای د پریشانو او د مصیبتونو دروازې را باندې بندې کړي خدای دیندار هم کړي قرآن خان هم کړي او خدای په احادیثو د عمل کولو توفیق راکړي خدایا علم نافع راته نصیب کړي یا الله علم نافع راته نصیب کړي څومره زموږ طلبا د درس اوري خدایا زموږ د دعا د هغې په حق کې قبوله کړي څومره زموږ د موجود طلبا دي د دوی په حق کې یا الله دا زموږ دعاګانې قبولې کړي یا الله مونږ له دعا غوښتلو طریقه نه راځي خو ستا حبیب صلی الله علیه وسلم چې د امت دپاره کومې دعاګانې غوښتلې دي خدای زموږ په حق کې هغه دعاګانې قبول کړي خدای هغه دعاګانو کې مونږ هم راولي خدای هغه شانتې نیک اعمال او د صحابو په شانتې نیک اعمال د دین جذبه د دین محبت د دین عشق د قرآن محبت عشق د حدیث محبت او عشق هم په زړونو کې واچي خدای دیندار هم کې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين